او جهنم هغه سزاګانې الله تعالی ته موږ وساتي. هغه قرآن شریف بیان کړی دي، پیغمبر علیه السلام په خپلو حدیثونو کې بیان کړی دي چې دا ګرمې یا شیدلې اوبه ورته ورکول کېږي د جهنمیانو ته، هغه به کله د ایسکلی شي. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. دې چې د هغې نه ګوټ کوي نو ډېر په سخته باندې به ترې ګوټ کوي د هغه جهنمي اوبو نه، او داسې به چې نه به یې څکلی شي او نه به یې راغورځولی شي، او چې کله یې تېرې شي نو په خېټه کې چې دا کولمې دي دا به ترې لاندې وغورځېږي، دومره یا شیدلې اوبه به یې هغه. او کوم وخت کې چې د خولې سره ولګوي نو دا برنی شونډی چې ده نو دا د بره د تندي ته د هغه ډېر تو د وجې نه لاړه شي، او دا لاندې شونډی چې ده نو دا بیا نامې پورې راښکته شي، او چې بیا مری ته هغه ګوټ تېرېږي نو کولمې به ترې لاندې وغورځېږي. دا صرف د هغه اوبو هغه ګرموالی دی، او نور د اور عذاب او د فرشتو له طرف نه چې نور عذابونه ورته ورکول کېږي، په ګروزونو باندې والی کېږي او په زنځیرونو باندې تړلی کېږي، راښکلې کېږي، هغه د دې نه علاوه سزاګانې دي. الله تعالی د هر قسمه سزاګانو نه موږ وساتي.